بسم الله الرحمن الرحيم مسلې بم لیکلي کنه هغه به مخستن دغه کونو صحیح ده کله موږ ویلو شپږ ابحاث په دې باب کې ذکر کیږي. اول نمبر وصف شرعي بیان شو، نو حج واجب دی. دویم نمبر شرایط بیان کړه، موږ وته د نفس وجوب شرایط ویلو: الأحرار المسلمين البالغين العقلاء الأصحاء إذا قدروا على الزاد والراحلة وكان الطريق آمنا. أو يو خاص شرط رخصة بارا الشرط الخاص في حق المرأة، ويعتبر في حق المرأة أن يكون لها محرم يحج بها أو زوج. دریم بحث دې کړه ته د مواقیت بیان کوي. څلور مسائل راته غټ غټ ذکر کوي. اول د میقات حکم راته بیانې، بغیر د احرام څوک په میقات نشي ورته ریدل، کني دم به لازميږي. او کچا د میقات نه احرام مخکې وتړلم صحیح دی وي. او به دوا اخیره کې دوه مسلې د رسو ان شاء الله بیانو. مواقيت ميقات جمع ده، وهي المواضع التي لا يجاوزها مريد مكة إلا محرما. دا غزینو ته ویل کیږي چې د مکی اراده کون کې بغیر د حرام د غینه متجاوز کېدل نشي. المجموع لقواعد الفقه کې ولدا تعریف کړو. خجی والمواقيت التي لا يجوز ان يتجاوزها الانسان الا محرما، چې بغیر د احرام په سړی تجاوز نشي کولای. نو لاهل المدينه ذل الحليفه، مدینه والا د پاره څوک چې کله مدینه نه مکه ته راځي نو هلته یو مجموعات جوړ دی، بسونو ته ودرېږي، خلک به احرام تړي. تاسو رسې به دې معنی ها که وسړی مکه ته نه حل د ذی حل ته نو بغیر د احرام وردن نه کېدلی شي. دا قصه رسول روانه د وسوای ورېخه، تاسو لږ متوجه شئ. یو د حرم زمکه د حرم غیر پر خپل ګر چبر حدود دي، به د دې دغه حدودونه چې رابار شي به وته حل زمکه وي. حل غیر پر به خپل حدود دي کوم چې زمون خلکو د پر مواقیت دي. نو یو غاټه ګر چبر حدود دي، هغه میقاتونه دي د بار خلکو د پاره. به چغې کې دن نشي کنه، د میقات نه دن نشي دي ته حل زمکه وي. دا چې مخ کې زی مکه طرف ته نو بل یو حدود در لرازي ترغیب پورې دا د حلز مکه ده. به چې دغه حدودونه لکه مسجد عائشه د کڅوکتلی رضی الله تعالی عنها دغه زی د ورسې دغه زی ور د حلز مکه دینه چې دن نشي به د حرم زمکه ده. نو د حرم زمکه د حلز مکه او د حلز مکه چې کوم بونډری ده د دینه بار د افاقین ویل کومنګ چی رسې بیان کوم. نو مسله دا ده کڅوک میقات تدنکی کې احرام بتړي د اله چې د حج یا د عمره اراده د سی وایا چې مکه ته تګ اراده نو زمون احناف په نسبت باندې څوک چې مکه ته زی د حرم حدود ته داسې وایو احرام بتړي او یو نسک بادا کوي یا به حج کوي یا به عمره کوي، دین علاوه کاری نه کیږي. البته زمون د متأخرین احناف فتوا د امام شافعي رحم الله درای موافق ده. هغه دا چې کوم خلک تجارت د پر روزانه په حساب سره زی راځي یا ډریوران دي روزانه زی راځي حرم حدود ته، نو هغه باندې به دا حکم نه دی لاګو چې هغه د حرام تړي حج یا د عمره نسک دی ادا کوي. هغه باندې دا حکم نه دی. فقهي ضوابط کې دي افاقی کې له د اوس افاقی خبره کوه دا کوم چې دا میقات نبار دی لکه منګه یا څوک په ریاض کې دی یا څوک په مدینه کې دی، دا ټول افاقین دي. افاقی के लिए मीक़ात से एहराम बांधना बहरहाल में ज़रूरी है. बे नज़मंग दहाना बुज़ड़ा फतवा ख्वा किसी गरज से हरम में जाना हो, यानी ख्वा हज का क़स्द हो या उम्र का, तिजारत की नीयत हो या सैर व तफरीह की, मीक़ात से एहराम बांधना बहर सूरत लाजिम है. कारोबारी और टैक्सी चलाने वालों के लिए इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मसलक पर अमल की गुंजाइश है. यानी अगर हज या उम्र की कस्द ना हो, چې د قصد حج او د عمره قصد نه تو احرام باندھنا لازم नहीं.
تاسو به دې مثلا پوه شئ هکذا حج او د عمرې قصدي بیا خو به دې حرام تړي. برحال دا چې د میقات نزی حرم ته دا حکم دی. اوس که یو کس اما الى الحل فانه يجوز بغیر حرام څوک افاقی په میقات وردن کیږي د حل زمکه کې کاری یغی لذي نو غمنه به دا حکم نشته لکه چې حرام دی وتړي او یو نسک دی ادا کی. حل زمکه هم زین کې راغلی وکړه زمخ کې پوه شو به راځي ورجوس لاهل المدينه ذو الحليفه ولاهل العراق ذات عرق لاندې به محشین بیان کړي دا کم زین دي بس خپل حدود دی منګي که بیان کو چې دا د غزې د سیم نه پیژنو نو غزې نه پیژنو یعنی تعریف د مجهول په مجهول باندې کو. ولأهل الشام الجحفه ولأهل النجد قرن ولأهل اليمن يلملم دا زمنګ د بنگلاديشونو د سریلانکا والو خلکو د انډیا والو افغانستان پاکستان والا خلکو د بارام د زمنګ جازونه په دې د برورزي تاسو رسي. البته زمنګ جازونه به جدي باندې واپس بارکیږي. نو اصل حکم دار د قاعده زده کوي چې کله یو سړی میقات باندې بغیر د احرام مدن نشي بد دم لازم شي نو بس کمخ کلاله الته به احرام وتړلو بس میقات ندن او عمره حج کم نسک یادا کو بس دم بادا کوي. خو کدا سی وکړل دا غلطي ختموله د بار واپس میقات تر بار شو او دوباره احرام وتړلو نه قدم دي ختميږي. انا صحیح به دا سیده صحوه چې وکړه قصه ختم شوله. نو زمون خلق د بار بهتره دادا بس بل مسله رام شي که څوک احرام تړي د کور نه دی وتړي که پزان مانی د احرام د ممنوعات نه لريږي حالا او کچري د ایرپورټ نه وتړي ال تمزین هم صحیح ده کني اجازه ولا به आवाज کوي به میقات را قریب شو مثلا د یلملم والا میقات چې دره قریب شو احرام تړي خلک اجازه کوم تړي خو که بجاز کې مون تړلو زمنګ دا جازونه په یلملم باندې وردن کیږي یعنی په احرام وردن میقات وردن نشي. نو که احرام نه تړلې دم په لازم شو په خبره پوي شو به دا جاز وبسوزي ایرپورټ ته جدید ته چوزي نو به د میقات نه بار کیږي. ایرپورټ چې د میقات نه یعنی افاقی به حکم کړي نو به دالته د جدید ایرپورټ نه احرام وتړي واپس یدم ختميږي ځکه احرام میقات نه چې بار شي او به احرام وتړي بس صحیح کیږي. خو بهرحال دغه شان کول غني دي کراهت نه ویم نه دي خالي دم بدم نه ختم شي خدام بزن را والی دې په دې مثال دی یو سړی ورانی و کې بیا عفو واړي نو ورانی کې والی چې بیا عفو واړي نه خدای چې ول نه حرام تړل شوی رسوب مسله. ایوه مسله شو دیمه ما خبر وختي وکړه فین قدم الاحرام على هذه المواقيت اجازه بس جائز څه خبره به نشته. امام سیم مدار روایت دا خبره مم ذکر کړل انما يكون افضل اذا كان يملك نفسه الا يقع في محظور کدایر بزان نه چې ممنوعات کې بواقع شمه بس به دي د کور نه حرام وتري خو کور نه حرام تړل خنم دي کا وجه دا ودازي چې ورپسې کوم وجه دغه وجه نه مچ نه دي کا ډیر کرته دا سکیږي چې جاز کې فرق راشي. نبی وی چې لکه تاسو نن بلډ چې غرست شو سبا تبل سبا ته نبی په کور کې به آرام کې ناشته نه خدای چې کله ته کنفرم شي چې بس جا سیټ دی ورخېږي دغه وخت آرام وتړي او بل آسان کار انتي آسان خلک هم به پوهه کوي. رستو مسله روانه ده احرام تړل د کپړې تاول ته نه ویل کېږي دا غلط فهمي په خلکو کې ده. احرام اصل کې د نیت نوم دی نیت شرط ولا به تلبیه ده نو دوه کار وکي نیت او تلبیه در سره روانه ده. دا چې وکړه کپړې ته واچو صحیح ده اصل کې دا کپړې استلو بیا غي کوم خپلې کپړې دي صادر یغا چول دا مشکلي بس هغه واچو نیت مکواله دا ټول بهترینه طریقه ده. مسجد بجاز کې نه اصل اجازه چت شلو اندازه درته ولګیدل چې بس اوس خسر روانه شوله اوس به نیت وکړه او کبه هم د سکه چې بس قبل سره برابر کړی نیت مکه و د سینې چې ممنوعات دنه وشي نه چې کله جاز ول اعلان وکي چې هلکه میقات را نږدې شو دغه وخت کې بس نیت وکړه تلبیه وای بس اوس به احرام کې داخل شي. احرام کې داخله دل زمون خلک وای دا کپڑے چې ول دي دا غلط فهمي ده دا خو د احرام کې لباس دی نه احرام کې داخله دل نیت کې ول دي بس او تلبیه ولا شرط ده قصه کو دي بس به
فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت چې غیر منصرف ده کنه غالب لام پر غلی تصبدل وجميع الباب باللام وبالإضافة ينجر بالكسر کافی کی ټول باب د غیر منصرف الف لام او اضافت سره به پکې د اعرابیت معنی قوی کیږي به معرب کیږي واپس ما منصرف کیږي فميقات الحل نبي حل خدا خوش دريمه مثلا وسرا شي ومن كان بعد المواقيت تسوغري دا خود افاقي مسله بیان شول چې افاقي احرام تړي نو د میقات نه به تړي کاغه د عمرې وی او کاغه د حج وی مسله زش او که څوک افاقي نه د میقات نه دن نه نو سي دوه صورت دي یو د حل والی او دویم د مکی والی حرم والا نو مجموعه درې شو حرم والا مکی والا حل والا او افاقي بیانو شو کنه نو کړه حل والا دا بچ کوي نو حل والا چې د حج احرام تړیو کده عمرې نو دا بد د حرم کوم حدود دیږي کې وردن نکیږي لکه مسجد عائشہ رضی الله تعالی عنها تنعیم چورته وي دغه شان نور دغه زینب احرام تړي د حج هم د عمرې هم دا مسله زده شو او که څوک مکی والی حرم په حدود کې اوسېږي نو داغه خبره لګه بدله ده کله عمرې د بار حرام تړي نو د حل سرزمین ته بروزي هل ته بروزي هل کم حد میقات دی بغي وردن کې حرام به وتړي هدا حج احرام کتری بس خپل وجرینا د خپل کمرینا د کور نه دی وته کم دی نه شي ورسېدل وګورئ ومن كان بعد المواقيت تبادو چې دا کنه دا ظرف مکان زمان دواړو د بر استعمالي خطا سوال کدا چې ساده بادو پس د مواقیت نه معنی څه دنه د مواقیت نه فميقات الحل ندم ميقات حل الذي بين المواقيت وبين الحرم خيرم ده کنه يعني في الحج والعمره دواړو کې دا حکم دی ويجوز لهم وسدي خلق الباري ومساله بدل د افاقینونه افاقین مبارک زمنګ د حنف رایدا و بغیر د احرام په میقات نشي وردن کېدل که حرم مکی ته اراده د تک احرام بم تړي او نسک بم ادا کوي دا ویلو کنه او که څوک په حل کې وسیږي کزمن خلق تل کاروبار کوي او کدا خپل خلق دی نو کاغه حرم تزي عمره حج اراده نه نو احرام تړل به نه دي ضروری چې خامخا دي نسک ادا کی دا کاغه کې حرج دی چې خو سات بساتي الته نزدې تعلقي ولته ضرورت د بار بزي نو قدم عرب بیره کې بيدا لازم کې نو حرج کې بغرزيږي ويجوز لهم دخول مكه بغير احرام اذا كان لحاجه ولانه يكثر منهم دخول مكه دخول مكه د دیونه زیات وي بار کوي وفي ايجاب الاحرام في كل دخله حرج ظاهرا تسبي ظاهر ورسل دي خبره معنی ظاهري حرج دی بکی لنډه دا چې بس دا ماضي كما من لقوا المشقة تجلب التيسير الأمر إذا ضاق اتسع الحاجة تنزل منزلة الضرورة أو ضرورت ببارك قاعدة شلم هذا تبيح المحظورات هكذا خلق نسك إرادي مانا حج يا عمري بس بيخو بخامخاي حرام تري دريم ميقات ومن كان بمكة تصدر مسألة مجموعية ورددي عنوان ومن كان بمكة فميقاته بالحج الحرم وفي العمرة الحل تصبوا شولي او ذي وجه سره لأن النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه صحابه امر کړو چې دی حرام د حج وتړي د عین منځ مکینه او عائشہ رضی الله عنها ورته ویل بده خور دی عمره وکړه تنعیم نو چې ورته خلک مسجد عائشہ وي پویږي به او دا په هیل کې دی اصل کې وجه ول ذکر کړی دا اې د حج ادایګي چې دي ارکان غټ رکن عرفه ده عرفه وقوف عرفات دي او دا د هل نه بار دي دا عرفات چې څوک تری هلته دا عرفات چې کنه دا مزد حرم د حدود نه بار دي هل کې دي نو لګ مشقت بکار دي د حرام د پاره نو که څوک په مکه کې چونکې د افعال بار دي نو د مکه نه وتړي او ورسېدلې او کو عمره کې نو عمره خو په مکه کې دن کېږي طواف سعی نغه دوی بار شاغه دي نه وت هغه نه راشه صبر بکی خنم دې کنه
خجي ولو ترك المكي ميقاته وأحرم للحج في الحل وللعمرة في الحرم يجب عليه دم دي ما نمدم لازميږي مخکې راځي. څلورم مسله صفت د احرام طریقه د احرام راته بیانې. اول احرام خپل معنی د حرم کې ور داخلېدل. موږ د خاصیاتو کې د باب افعال په خاصیاتو کې ویلي دي فاعل را پاسيږي او دا د باب افعال کوم مصدر دی باغی کې ور داخليږي. احرم اشکل مشکل کې موږ تعریف کوو اسامی کې مشکل کې نو احرم معنی احرام حرم کې ور داخلېدل غیر دای لغوي معنی شول اصطلاحي تعریف الدخول في حرمات مخصوصه خاص حرمات کې ور داخلېدل التزامها غبزان معنی لازم غیر انه ولا يتحقق شرعا احرام نه متحقق کیږي شرعا الا بالنیه مع الذکر چنیت وکي ور سره ذکر وکي ذکر معنی تلبیه وي تلبیه کې به رسو خبره کوم. بهرحال احرام بالا کیږي چنیت سره بالا محرم ګرځي چنیت مو کې ذکر مو کې تلبیه المجموع لقواعد الفقهيه كذا. واذا اراد الاحرام وسکه سړي د احرام اراده وکړه د حج یا د عمره نو دا غره بار مستحبات بیانې. رکن د احرام چې تلبیه ده ما ویلي رکن څوک دی نیت ولا شرط دی الټه شوی. رکن د احرام تلبیه ده ذکر بس مطلق ذکر او شرط ولا نیت کول دي احرام او واجبات د میقات د احرام تړي. یو ممنوعات احرام چې دغه نه بزان بچ کې مدد دوی واجبات دي او رکنی تلبیه شرطی نیت واجبات دو میقات نه او دغه شن ممنوعات نزان بچ کول. به سننی اشهر الحج کې به احرام تړي. اشهر الحج تاسو پیژنئ. او دیو نمبر د خپل میقات د احرام وتړي دا ځل سنت ده. او دریم نمبر غسل دی وکي. او څلورم نمبر مخصوص لباس دی واچي. او پنځم رکعت 2 رکعت پنځم نمبر 2 رکعت نفل دی وکي. دې ټول بیان روان دي. او دغه شن تلبیه د یو نزیدي پیری ویل. اشپغم نمبر لبیک سره ذکر دا ذکر مطلق ذکر رکن دی کنه او په لبیک اللهم لبیک تلبیه چې ته مونږ وایو دغه سره ذکر کول دم سنت دي. شپغم اوم نمبر دا ذکر د یو نزید ویری کول تلبیه یو کام ذکر وی. مستحبات دلته خبر مطلق ذکر کړي ازمن قدري ملامتن کی داینه دی ویل دا سنن دي که مستحبات دي تاسو خبر باندې پوه شئ. نو مستحباتو کې دا چې نوې کپڑے سړې واچي همدغه شان کمی سبلی په خوکړي هغه کې داړو کې ښکارا کې دې خبره کوم. او د نفل نه فورا پس نیت وکي څنګه نفل وکړه استعانت ولا منظور ته وي به نیت وکي. او دم مستحب ده چې د میقات نه مخکې حرام وتري. به د مکان په اعتبار سره د احرام اقسام دي. کله احرام واجب وي او کله سنت وي او کله مستحب وي. سړی میقات ته ورسیږي وس احرام تړل واجب دي کني دم به لازميږي. او د خپل خار نه احرام تړل دا سنت دي او د خپل کور نه احرام تړل دا مستحب دي. رسو پی ګوري واذا اراد الاحرام اغتسل او توضا دې دوړو کارونه کې دی وکي خو غسل افضل لکه. والمراد بهذا الغسل يتستي دي غسل کې نه مراد هغه تحصيل النظافه د پاکي راشي. وازاله الرائحه الكريهه ده طهارت پکې نه دی مراد دا طهارت د بارانه دي حتی چې حیض او نفاس ولا غځه ته هم ویل کېږي چې تم دا غسل وکا. كما روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر حين نفست زوجته أسماء بابنه محمد
سوى تويلي ويأمرها أن تغتسل وأن تحرم بالحج او دلته حصول له طهارت د سره ممکن ونه به ورسره دا مسلم زکی د سنت ثواب حاصلول لپاره ضروری ده چې غسل وکړلو لا به او د شوی نه وي حرام متړي کې غسل وکړلو به او د شو او به او د وکړلو به حرام وتړلو نو به هغه ثواب نه محروم شوی هغه غسل خو بس ختم شو ورسره دم مندوب د مستحب د چې کمال تنظیف وکي من قص الاسفار وکي ونتف الابد نور خو پیږي کنه وحلق العانه وکي او د خپل کور ولا سره ملاوي شي محمد بشان او که سر خرول د عادت وی سر دی وخري او که چا خرول عادت ني بس ګمنځ را ګمنځ دي کی احرام نمخ کی او دغه شان بدن دی کاغه په صابون انځي خوشبودار وي کې غیر خوشبودار وي دغه شان شیمپو ټول استعمال ولې شي احرام د باره چې کوم غسل کوي دغه غسل کې یادو مخه د سینې چې احرام نه پس دالو به وکي اغتسل او توضأ والغسل افضل غسل افضل له ورسره ولبث ثوب دویم نمبر ولبث ثوبين جديدين او غسيلين نوی کپڑے دو کپڑے دی واچي یا کم اس کم منزل شوی نو افضل دا د جنوی دای مخ کې ذکر کړه ثم الجديد افضل لانه اقرب الى الطهاره من الاثام دیو جنا شیخ چې مقدمم ذکر کړی دی او کدا نو بس فالغسیل کم اس کم پاکي کپڑے خو وی به دا خبره چې دو کپڑے دي دا سنت دی که یو کپڑا وغه ټټول بدني پټولم سیدا نو بهتره ده چې دا بره صادر دومره چې د استباب کې کوي نو شکیږي پکې استباب بیان روان دي چې دا یو دومره غټ صادر چې دا یو طرف د صادر بغت ولي رواچي او دا بل لري خي ولي نه لاندې راتاو کې او په دې غت ولي د بره واړی او سی په بدن باندې برابرېږي لویږي نه او چې وړو کې به خو بس را غورځيږي کنه چې دومره غټي چې واپس نه را غورځيږي او لاندې کم لنګ والا صادر دې کم اس کدونه په کار دي چې ستر عورت پکې وشي او دا به کوي ښا برحال ګندل شوی کپڑے خو استعمالول نه شي من دي او قدم نه استعمالي به خو عورت ښکار کیږي دا به استعمالي کيو کو دو سنت دي به دا خبره نه به چې تیر نشي کدا نریو کې پیړي او کدا د هر رنگ والی خبره پکې نشته خو چې ګندل شوی نه حتی کچري دا صادر په مینس ګندل شوی یعنی دا یو صادر کم چې برته وي یا د لاندې ته وي دا وړو کې دوه وړو کې صادرې ګندلي صادرې ته جوړ کړي هم صحیح ده خدای ته بهتره ده چې ګندل پکې د سره نه مرحل دم یا صدقه پکې نه لازميږي کدا نریو کې پیړي ما تاسو ویل او که د سپین رنگ نه علاوه هم جایز دي خو سپین نه غبزل له ولا بثوبين جديدين او غسيلين ازارا ورداء ومس طيبه خوشبوم دی ولګي احرام نه مخ کې بزمن د شیخین رایدا ده چې د څه خوشبوم لګولې شي چې دغه اثرات رستم باقی وي او امام محمد امام ظفر رحم الله وی داسې خوشبو دې نه لګی چې دغه اثرات رستو باقی مکروه ده بهر حال دم بنه لازميږي ومستطيبا ان كان له ویله معلومیږي چې سنن مؤکدونه نه دي زوائد نه دي هذا يدل على ان الطيب چې من سنن الزوائد وليس من سنن الهدى لاندې تختې لګولې د حج افراد او د حج قران او تمتع بیان کړي خو به بدی سخپل ځکه ګورو مخکې راځي جی نو غسل او دس کی به یو کی یو سنت پاکو نو کپړو کې به وای وای چې دوا خوشبو به ولګي درې وصل رکعتين دو رکعات منذ بکی ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذل الحليفه ركعتين عند احرامه د حضرت جابر وګد حدیث ته داش ټول بیان پکې دي هغه کې دادی اوله کدا منشر وهذا صلاه الاستعانه دا کوم عمل چې روان دي پاږي کې د الله نه د امداد غوښتلو لپاره دي او دغه شان هر کار چې مشکل وي غیر لپاره منځ کول پکار دي واستعینوا بالصبر والصلاه او حج اشق الامور واعظمها
د دې لپاره بدلنا نه امداد غوښتل کیږي او که چا دوه رکعات مثلا سار ټیم فرض مونږ وکړلو باغی کې امنیت نام کافی کیږي خو افضل دار چې مستقل نفر ولو کی خو چې مکروه ټیم نه یلکه مکروه ټیم کې نشي کولای که چا صلات تحیه وکړه تحیه الوضو تحیه المسجد هغه کې نه تو کوم کافی ده او به که چا به سوره کافرون اخلاص اول استل سوره اخلاص سوره کافرون افضل وي ځکه بعض خلکو دي ته سنت ویلي بعض وته مندوب مستحب ویلي دي یعنی دي دوه رکعتونه کې قل ایو کافرون او قل هو الله احد سوره الاستل وصب دعا وکي اللهم اني اريد الحج فيسره لي وتقبله مني پښتو کې عربي کې څنګه نشي کولای پښتو کې دی وکي الله د حج اراده میکړي د رانق رات آسانیم کې یو به رانه قبولم کې دعا به وجه ذکر کړي د حج د بار د دعا ولي کې د منځ او د روزې د بار خونی کنه یا خو بار کیږي آسان دی او حج یو بیر کیږي او مختلف اوقاتو کې ډیر وخت هم ډیر دی او اماکن یو بل نه جدا دي نو مشقت پکې دی نه دی د وجه نه د اسانتیا لپاره سوال کول پکار دی ثم يلبي عقب صلاته لازمون بس بالتلبيه شروع کی او دا خبره من کړی و الاصل ان باب الحج اوسع من باب الصلاه مثلا دا کړی و چې هر ذکر سره په احرام کې داخل احرام د بار هر ذکر کولای شي هر ذکر سے احرام شروع ہو جاتا ہے فقہی ضوابط کی دي صاحب د هدايه کې مسل ذکر کړي غدا دي چې هر ذکر ولی اجازت دی هر ذکر الاصل ان باب الحج اوسع من باب الصلاه د حج باب د مند باب نه کلاو دی چې وسات پکې دی بس هر یو ذکر پکې جایز دی بل منس کی قرات مفتابی رایدار چې بسره برابرۍ کې امام صاحب کوم فتوا نقل چې کچا ته قرات خو ورزي د عربی قرات به هم فارسی کې قرات کولې شي نو امام صاحب د غرای نه رجوع کړی ده او د امام صاحب بنظمانیم کتاب چې قرآن د نوم د نظم او د معنی دواړو ارکان دي نظم او معنی او جامع صغیر معنی عبد الحی لکنوی رحمه الله تاسو د نوم اوریدل دي کنه دا ډیر بیل سنسله تیر شوی دی عبد الحی لکنوی رحمه الله ډیر بیل سنسله دی حضرت یو ځای کې لیکلي دي چې اجتهاد مطلق په باب کې نه نشته نه راغلی تر اوسه پورې د امامانو نه کوي نو عبد الحی لکنوی به رحمه الله دا ډیر بیل سړی تر شوی سړی غونې ذکر کیدون لوی سړی دی خفغان په دې ټکی درشي چې 39 سال عمر کې وفات شوی ناغه یو کتاب یو مقدمه لګولې د حاشیه او مقدمه د جامع صغیر باندې تبرود دی النافع الکبیر په نوم باندې چې امام صاحب دې قول نه رجوع کړی دا پرې صحیح ثابت کړی دا چې مقرد دی په فارسی کې مکي سره اجازه دی وته نو منس چې قرات کې فقط عربی کې به کې او تلبیه چې په حج کې وې نو باب د حج اوسع دی که ذکر کې کم ذکر کې کولای شي او که بار جب کې کولای شي دا به کې بل ده خجی ثم يلبي عقب صلاته دای بهتر وجه ده کچا کله سواری باندې کې نستل کوم زیدار په تلبیه شروع کړم ټیک ده او والذکر باللسان ليس بشرط خو سیدا مولوی صاحب کم از کم دومره आवाज سره ویل بګار دي چې خپل واوري دا قاعده او قانون ذهن کې نه وای که قاعده ده ضابطه نه ده کم ځکه چې جهر بیان راغلی د جهر لکه قرات دی لکه طلاق په مسله کې ایجاب او قبول کې په بیا کې بدیهبی وغیرہ کې بهرحال د جهر قصه چې تاسو کله واوري چې جهر ضروری دی الجهر نه مراد دومره आवाज وستل بګار دي دومره आवाज چې کم از کم سړی خاصه څوکي چېغه واوري رسې بده مې دلته به دغه پکار دي چې دومره تیزی وای کم از کم بازی وای چې نه بس په خپل پټي ویلو کافي کیږي هجی اوس درې قسم حجونه دي یو ته حج افراد ویل کیږي یو ته تمتع یو ته قران من د حنابه په نظام قران افضل دی مشقت پکې زیات دی حج افراد بیان راته دلته کې یا تعریفونه ووري حج افراد هغه حج ته ویل کیږي چې حاجی پکې د احرام په وخت کې نه فقط د حج وکي بس
حلال شي الته طواف کی دا طواف د قدوم ولا طواف بیان روان دي عمره خدا نه کوي صرف حج کوي نو ډایرک مخې سره طواف قدوم وکي بس به د حج افعال پوره کوي به اخر کې احرام لري کی او به دیو نمبر تمتع ولا قران ولا دي چې هغه د حج او د عمره دواړو د بار احرام وتړي او په یو احرام باندې دواړه وکوما نو لال شول عمره وکي او به ورپسې طواف قدوم د بارم طواف کوي او به احرام نه کولوي به حج پورز کې د حج افعال وکي بس فارغ شي چې بل خوب درشي تاسو ویږي کنه به شریک د دواړو نسو کو نه احرام کولاو کی او تمتو کې احرام وتړي اول صرف د عمره د بار لال شي عمره وکي احرام لري کی طواف قدوم وکي بس به عمدا سیګرزي راګرزي بغیر د احرام شکل د حج ورځ راشي بس به احرام وتړي ندل تول بیان ته د حج افراد کوي کنه واورا فإن كان مفردا بالحج نوى بالتلبية الحج بتلبيته الحج فقبل تلبيه کې ود حج نیت وکي نیت پکې ولې کې ذکر د عبادت دی والاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات الامور بمقاصدها ولا ماده کې ویلو تلبيه خپل لغوي معنی دا څوک را بلل عربلون کې د جواب ورکول وما او اصطلاحي تعریف دی المجموع لقواعد الفقهيه کې هي لبيك اللهم لبيك دا کوم الفاظ دي دې په شریعت د اصطلاح کې دې ته تلبیه ویل کېږي لبيك اصل کې مفعول مطلق د فعل حذف دی ښه حذف وجوبي سره تاسو په کافیه کې ویلي مفعول مطلق د فعل حذف د وجوبي د بار څلور پنځه مواضیع دي یو پکې دا دي چې دا اضافت شوی او تکرار والا معنی پکې وي ناغدا دی لبیک اقیم علی عبادتک اقامتا بعد اقامت تکرار والا معنی پکې دا انا اقیم علی طاعتک څوک لبیک اللهم لبیک لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك زمون بنسبه تلبیه چې دا واجب ده او یا د تلبیه یعنی مطلق ذکر واجب ده یا د تلبیه سو قائم مقام وی هغه واجب ده یا تلبیه یا قائم مقامی قائم مقامی څوک دی د ان شاء الله په تمتع کې را لراشي د تمتع یو قسم دار چې سلیزان سره هادي بوزي نن سبا ختم شوی بخابو نن سره به سروي بوتللو اوخ ناغه وبوګم د تلبیه کې خبر لراشي ان شاء الله او دې د بر معروفه قصه ده هو اجابه لدعاء الخليل على ما هو المعروف في القصه ده حكايه مقتلو کنه سر عبارت ما هو اخرجه الحاكم عن جرير عن قابوس عن ابي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما فرغ ابراهيم من بناء البيت قال يا ربي قد فرغت قال اذن في الناس بالحج واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا قال ربي وما يبلغ صوتي قال اذن وعلي البلاغ قال ربي كيف أقول قال قل يا أيها الناس كتب عليكم حج البيت العتيق بس فسمعه من بين السماء والارض طول د आवाज واوریدل الله ور رسولو اوس د خلک چې لری ناراضي ما غ جواب د ابراهيم عليه السلام دی چې ور کړی دی یا دا جواب ورکون کی دی او به امام مجاهد وی قام ابراهيم على هذا المقام فقال يا أيها الناس اجيبوا ربكم فقالوا لبيك اللهم لبيك قال فمن حج اليوم فهو ممن اجاب ابراهيم عليه السلام دا غدي وي هجي ان الحمد والنعمه انم سيدي وانم سيدي او دا قول لفرادي چې انه واي امام کسری وی فتح سره به ان او ابن سمعان امام محمد رحمه الله روایت کوي چې ما احب قلت لمحمد ما احب اليك قال الكسر كسر را تخخذ يعني دا ابتدائي كلام چې د مخکې لپاره به وجه نه لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد دا تلبیه در تزکوي ما چې ان الحمد لك والملك لك لا شريك لك دا خدای غیر بروجه شو مستقل شنه شو لان الحمد شو او چې ابتدا شي دا مستقل شي مستقل بهتره دي صاحب دی هدايه وي بالکسر
صرف کسره سره ویلي دواره د ابتدا اذن سورته سره ذکر کړي نه دي والابتداء امام محمد فرمایي رحمه الله والابتداء اول من البناء هلکه موږ رحم الله یریږي خو بس به دې به نه غنو کا دا خلق زمونږ له کډیر وقات دي انتهي مطلب غونی را لذي کې د ځینې کسان تاسو ابن سینا رحم الله نو موریدل کنه اړیر لوی سړی تر شوی دی شل جلد کی کتاب لیکل دی دغه شان الشفاء بنمانی المحصول بنمانی شپږ جلد کی بل بشلو کی لیکل او لوی عالم تر شوی ابو بغداد ترغله دی امام محمد رحم الله مکتبه ته دغه کتابونه ته کتابونه یو مکتبه کیو او نو خو کتابونه یو هفته په کې تیر کړی وخه یو هفته پورا یو هفته بس شروع وته به ول خدي چې د سړي زمون قصو ته پام نه دی راغلی کني موږ ته بچا غیام نه چولې دای څه مفهوم یې ما د دې سړي زمون قصو ته مطلب د منطق فلسفو ته پام نه دی راغلی کراغله وکنه دا غټه بلا و به موږ ته چا غیام نه چوله نه چې کتابونه وکړل پته وته لګي سړي د کم پای سړي وکړه نو دا امام محمد رحم الله د لغت امام دی لغت کې عام طور اصول ولد امام محمد رحم الله قول ذکر کوي هغه د سویلی د لغت مسله د ذکر دی وایي د لغت امام هم دی هغه وایي چې ان بهتر دی خبر حل دا ابتدائي ذکر دی لا تعليلا للكلام الاول لا شرع وهذه تلبيه رسول الله وهي واجبه عندنا مطلق ذکر واجب دی یا قائم مقام دی سوق د هدي ولو كان مكان التلبية تسبيح أو تهليل أو ما أشبه من ذكر الله ونوابه الإحرام صار محرم مدام سيدي هر ذکر سے احرام شروع ہو جاتا ہے فقی ضوابطوں کے دیں ولا ينبغي أن يخل بشيء من هذه الكلمات کے دیں سکمئینا کزیتی جائز دا کمی دینا کزیتی کنا کمی بیزکنا منقول هم دا غشان دا او کزیتی نو پمنس کې د نه زیته اخیره کې دی ور سره زیات کی امام شافعی رحم الله وی نه دی زیته من جواب کو عبد الله بن عمر رضی الله عنه ور سره زیتی الفاظ هم لبیک لبیک وسعدیک والخير بین یدیک والرغباء الیک والعمل هذا شان عبد الله بن مسعود رضی الله عنه نقل لك الركن الاول من الاركان الثلاثه الاحرام بھئی ارکان ثلاثه کې د اول رکن بیان راته کې احرام دی مونږ ویلو کن احرام بعضی خلک ورته شرط وای او بعضی وته رکن وای ارکان ټول څو دي درې احرام دی وقوف عرفه ده او به طواف زیارت ده احرام کی یورای د رکنیت د نو بیان کوي فاذا لب فقد احرم تلبیه ویل نو بس احرام کې داخل شو لاندې لیکلی یعنی اذا نوا ولب دواړه کارونه پکار دي صرف نیت هم نه ده کافی او صرف تلبیه هم نه ده کافی كان فلا يسير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأتي بالتلبية ولا بمجرد التلبية ما لم ينوي لأن العبادة لا تتأدى إلا بالنية وجي تاسلقو غوري رضي وقاعده په پیټکو توجه جي نیت ولې ضروري دي خبر خپل شول اوله ماده د الامور بمقاصدها عبادت د عبادت کې نیت ضروري انما الاعمال بالنيات خنو به دا فعل ولې ضروري دي تلبيه فعل نملی سب افعال بدو قسمه ښه یو هغه د سیوایا نیت چې کوم شي د بارکه افعال موایا نیت چې کوم شي د بارکه د شی بدو قسمه دا به تاسو الله اشباح نظاهر کې د ماده قاعده راشي نکم شي د بارکه چې نیت کیږي د بدو قسمه یو هغه شی چې هغه کې فعل پکار وي فعل یو هغه شی چې هغه ترک وي ترک نو کوم چې د متروکاتو نه التقي التکی بنفس نیت کی کار کی بنفس نیت باندې کار کیږي او چې افعال وی او تولنیت کې نه تر څو چې فعل نه شروع کړي ترغیب پوری کار نه کیږي صرف بنیت باندې کار نه کیږي نه رسې به تاسو به ان شاء الله دا قصه لنډه وړي او رہی دا بلون کتابونه کې لنډه راځي وای دا ترک دې بس نیت کافی ده سبا وړي او دا فعل له بنیت کار نه کیږي یو سړی سفر کوي نو فعل له کنه ده نو مطلق نیت سره مسافر جوړیږي ته سوچ عمل نه شروع کړي صبر نه جوړیږي دا فعل لري کې نیت کارنه ورکه فعل به شروع کړي او کې اوسړي اوسه ته ورسېدل اول طریقه مت نیت وکړل صرف نیت مقیم جوړیږي کنه جوړیږي ولل ته ترک دې ترک کې سفر رااله ترک نیت هم کافی دی خو عمل لپاره به عمل کې بس صرف نیت باندې کار نه کیږي
پدن لګي پوه شوي کنه ثواب خبري ویلي موږ د ثواب خبرې نه کوو موږ دغه کم شي د بارنیت کې باغی کې د داخله دلو خبرې کوو دلتم فعل لیکا نو صرف نیت نه کافي کیږي تلبیه ور سره وای تلبیه دغه د فعل نه فعل دی خجی فإن لب فقد أحرم ولا يسير شارعا في الإحرام بمجرد النية ما لم يأتي بالتلبية صاحب ده هداية وي وربسي وي ويسير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سوى التلبية فارسية كانت وعربية ده هداية كي وهداية كي وربسي ما غاسل امريكا لديه بسي دارك الله سبحانه باب الحج وصو من باب الصلاة فإذا لب فقد أحرم فليتق الله ما نهى الله عنه ده غير دي منشي من رفث ندي منشي فسوق ندی منشي جدال ندی منشي رفث نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود وای دعاګانې دی وای او به رفث نه منشي رفث معنا الجماع او الكلام الفاحش ته مراد یا د جماع خبره د خزو په مخ کې کول ردی خزو په مخ کې د جماع خبره کې والله دالو به وکي او دالو به وکي د سی وکي خپل خزو په مخ کې خو چلای کوي چې د سی قصې دي خزم بسکه خان دی مداله سبق وی داله مفتی توب کوي دا دوران باندې خبره کوي فسوق المعاصي هو في حال الاحرام اشد حرمه والجدال تتوي ان يجادل رفيقه والاصل فيه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ده النهي ده كنهي النهي ده خو بصيغه ده نفي ده نفي ونهي پیجنې کنه دا کله مقراشي به کوکا نفي کې هو نفي کوي ورکیږي به شي پاتې کیږي دا به ان شاء الله ذکر کوو دا مسله وشوله اوس بنظم بحث کې ما يفعله المحرم وما لا يفعله کم قانون محرم کوي کم کارونه بنه کوي کم سره چې به حرام کې داخل شي نوملي سب ممنوعات د حرام په دوه قسمه دي رسو بره تفصیلا راشي وسي اجمالی ذکر کوي یو ممنوعات به سبب الحرم دي د حرم د وجه نه د ممنوعات دي معنی که څوک په حرام کې او کني دا ول ممنوعات دي او بعضی ممنوعات به سبب احرام دي که څوک به حرام کې خو بس ممنوعات دي او کني نو به نه رسو پکنه راضي والله الممنوع بسبب الحرم را بیانې الک صید بن قتل بری شکار نشي اخکار نشي کوله عمدغه شان بل ته اشاره نشي کوله ولا يدل عليه او چاته په شکار دلالت هم نشي کوله اشاره لکېږي چې کله حاضر وي اشاره خو حاضر ته کېږي ولا يشير اليه اذا كان حاضرا ولا يدل عليه دلالت لکېږي چې کله شي نه حاضر ده سي بلال شي به رسیتاو شي به مخامخ ورته بنات مدرسې ولا يدل عليه اذا كان غائبا تصفيږي کنه لا يقول بلسانه لا يقول بلسانه في موضع فلان في موضع فلان الصيد ده بوتنوش فلان كيجي الصيد ده واعلم ان الاشاره تختص بالحذر والدلاله بالغيبه مخكره زي الممنوع بسبب الاحرام رد وسمه يعني احرام بوجه کوم شي نه ممنوع دي اول غندل شوي شي بنه ناشي کاغه کپڑی دي پرتوک دی کمیس دی کاغه واسکټ دی کاغه چوغه وغیرہ دا لاندې برین دی کاغه خلق خاص اندامونه ته شي چې څنګه مرته وي جنگي مو ته بل شي بل نو دل خلق وي اندر ویرو ته کې چوت وي نا ګندل شي ونی شي چولې ښا نو که اسې ځان چاته وزر وي مثلا وینې راځي څنګه ته یو بیماری چی شاته شرمګا باندې چې وینې راځي بواسيري یا د چا سلسل بول وي نو دغه شانسو یا د خزي استحاضه وي نو ځان به کپڑا ته ولې شي ګندل شوی نه اسی کپڑا هوتا وی کی کنه بس تسې د سيزان نتاو رتاو کی ست طریقه به وزدت په پته دا کوملو بکای خزي ولا يلبس قميصا شروانی بمنا چي کوټ بمنا چي صدري بمنا چي سویټر بمنا چي جیکټ بمنا چي د څه څه ورزا نیکر انډرویر دا ټول شي نه بنا چي ولا سراویل ولا امامه پټکي بمنو وي سر به کې پټيږي ولا قلن سوتن ولا قباء چغا
کپلو د بار خلک چې نن سبا ته خلکو واسکټي جوړ کړي را لنډي کړي دي موږ عرف کې واسکټ چوغې په شان شي دي اگر چې چوغه نه د چوغه فلان دي چې کنه د پنجابین خلک کراچي کې وادي اشي چولې کې خېلمي یو خدای بل چوغه د جمعو ته چې مونږه چو دغه نه یادوم دا غت بدام دغه شی دی خو بس شکل لک بدل شوی خلک دی ودونه کې چی وګت وزیر اعظم کرسي باندې چې کینی به موږ شي ځان له جوړي څور ته وایي شیروانی و دوی بس دغه شی دی ولا خفین موزي بنا چې ها کړه چې سبلې نه او موزي چول ورته ضروري نو بس اړو کې د خپې د بکی کار کې نور زیری دی وشلې الا ان لا يجدنا علينا فيقطعهما من اسفل الكعبين ولسم کعبین نه دلته اوس کوم ځای مراد دی نو د خپې د مینس کې وړو کې ردا وېدات مراد دی خو سیدار کنه صحیح علامه شامی وای دا وړو کې هم خکاره ساتي کوم چې د قدم د بره دی دا ان شاء الله به بیانو قصر روانه ده دا کوم ګټي چې دی کنه ګټي چې ته مو وایو دوړو ته دا هم خکاره ساتي او بل وره د ګټي نه لاندې کوم وړو کې تلې دی د خپې نه شاته کوم باندې چې مونږ وندنې تړو دا وړو کې هم خکاره ساتي علامه شامی وای را احتیاط بده کې پوند هم خکاره ساتي ویږي پیګانه صرف د غمین زړو کې نه دی کافي خجی دوم نمبر تغطیه الراس نه بزان منکی ولا یغطي راسه سر بپټینا اګه یو سره چملی او ځان باندې کمبل صدر رچي به څمنه نه ده اسی به تور لباس په سر باندې صدر رچي یا د بره بزان چترینی ولیدا او دغه شن خیمه د لاندې ودرېږي دغه شن سواری ده هغه باندې د بره سورې جوړ کې او به بکینی ونه په خابه کول نن سبا خاصم غاړي دا باندې نه دي کا ولا وجهه مخبب نه پټي ماسک بنا نه اچي کا ماسک څلور مې صد مخ پټول پورا دم لازمي کغټ ماسکو او کنو صدقه لازمي وي خدای چې پورا ورځ د سی وشي پورا ورځ یا پورا شپه نه کداغې نه کوي به صدقه ده قدم وشو وی ولا يمس طيب خوشبو مسلم مګیرا دریم نمبر شو اول نمبر غندل شوی کپڑے دویم سر پټول دریم نمبر خوشبو بنا چی مجموعه 15 شین راته بیانې خوشبو بنه لګي دغه شان خوشبودار شیمپو خوشبودار صابون خوشبودار تیل خوشبودار کدا د ضرورت د وجنه لګي کنم دم یا صدقه به لازمي کی خپل قصیدې دم کلی صدقه کړي ضرورت د وجنه چوي او که ترکاری کی استعمالي تیل کنا خوشبو غالب یم نه ده خوشبودار تیل او که غیر خوشبودار تیل نو به که ضرورت د پاري د بغان دی لګیدلی دي یا بل کم زی دی غیر بر تیل استعمالي د چا په سر درد راځي چې تیل نه لګي بس به جایز دي خوشي خوشبودار نه او که بغیر د ضرورت لګي نه د عام تیل چې دي من سره تزین راځي زینت دامن ده حج چې حج مبارک نبی علیہ السلام فرمای چې دغه بسړې ګرد غبار الودی او دې سره د ختمي کې تیل لګول سره نو دامن دی نه شي لګول کني دم لازميږي دا شان وکس وغیرہ هم نه لګي څلورم ویخته نوکان کټ کول دام منادي ولا يحلق راسه ولا شعر بدنه کزان ګرول شي ګرول نه دي منه خو بغیر ضرورت رضان نه ګري څوک لیونی دي چې بغیر د ضرورت ځان ګري کوشش دي کوي کوم دي کې وختي غزيري بورورو ګري وختي ونوزي یو دوی وخت خیر دي غزيتو وتل به صدقه یا مخکې شډیر لاړ به خدام لازميږي ولا يقص من لحيته ولا من ظفره خجي پنځم نمبر خوشبوداري کپڑے بم نه چي او صادري چې کومي صادري دا هم خوشبودار نه ولا يلبس ثوبا مسبوغا بورس خاص ونه د داغي خوشبوي خپل ولا بزعفران ولا بوصفر دا ټول تاسو به چې وصفر جل شي زیړی رنگ دي کپڑے زیړی ها الا يكون غسيلا ولا ينفذ الصبغ کچری ګند وینځل شوی او بوی تی نسی بس ټیک دی مطلب بوی تی ختم شوی الا تفوه رائحته ولا ينفذ الصبغ ما نشوى وما يجوز للمحرم وما لا يجوز خجي تقريبا شپږ
هغه کارونه را ذکر کوي چې حرام په حالت کې سړی کولای شي او الله ولا باس بان يغتسل غسل کولای شي تاسو راسي په دې معنی هم وخت ویلو دا غسل د طهارت د پاره نه وي همدا شان یعنی د سی بوایو دا غسل به د بارنی چې خيري ځان نه لري کی یا خوالي د بار بوي یا سي نظافت د باري بهر هل خيري لري کول مقصد معنی بنوي او دویم حمام تم داخلي دري شي والمراد مجرد دخول الحمام والاغتسال بالماء الحار واما ازاله الوسخ فمكروهه دا ویلو مخکي او دریم نمبر ويستدل بالبيت والمحمل دیو کوټي د شد لاندې سوري ته ودرېدل شي دغه شان کجاوه د بغي څ سوري وکو به لاندې کینی کینه سره شي ماته سول چھتري سوري ټول جایز دي بره بسر مانی رومان نسی سر سینر لګي دا ټول جایز دي هجي دغه شان خیمه ده اده کو د وړي دي خطو څنم جوړي او د سر نه بیلری ساتي غني کراهت په کې پیدا کی یو غډيري سر پټ پورا ورځ به خدام لازميږي صدرم ويشد في وسط الحميان حميانا منس کې تړلې شي ابټو په کې کنه شي پټ شاني تاوي کی غوټه به بيزين غوټه چې ده کنه غوټه لک اور کول دا کراهت پیدا کوي اگر قدم صدقه باندې لازميږي خو کراهت پیدا کوي چې کله بغیر د ضرورت او که ضرورت بس به صحیح ده انزم ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالختم دا بنه کوي شپږم نمبر کم کون کې کار دی ويكثر من التلبيه عقب الصلاه نمون بس بس تلبيه وي وای دا تلبيه په حالت د احرام کې دا سیدا لکه تکبیر په منځ کې کول دي بس منځ کې یو حالت نه بل حالت ته منتقل کیږي تکبیر ویل کیږي کنه دغه شان په تلبيه ویل کیږي یو حالت نه بل حالت ته منتقل کیږي او چته واس سرویل مستحب دي سړو د بارا خزو د بارا دومره چې خپل اوري فالعج حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي افضل الحج العج والثج فالعج رفع الصوت بالتلبيه او دا بل قرباني کول دي دا به وایو کماله وكلما على شرفا برز تخيجي او هبت واديا يعني بر غونډي منډي خو خو به تشغرون امرونه نو بر خيجي وي بيلان دي راکوزيږي او لقي ركبانا وبالاسحار صار بټين کې دی وي شپږم نمبر بحث کیفیت د اداء حج افراد مجموع دولس مباحث وبکی کنه دا شپږم شروع شو د حج افراد دا کولو طریقه را ته بیانې نو بس وخت شي وته فاذا دخل مكه ابتدأ بالمسجد الحرام مکه ته جلال شي کوشش دی وکي هوټلو کې دي کمرو کې نه ایساریږي مخه سره د مسجد حرام تلال شي او بس انت دي طواف وداعي طواف قدوم دی وکي کا مکه ته مکه ولې ویلاندې ولوجه ذکر کړي تمک الذنوب تذهبها بکم ورته وي ځکه خلک چې ازدحام سره طواف د بار راځي او څو کوئی بکا نوم د مسجد دی او مکه د بلد دی فاذا دخل مكه ابتدأ بالمسجد الحرام ځکه مقصود د هم د مسجد حرام دی د طواف کول یو دویم فاذا عاين البيت كبر وهلل څنګه چې بیت ولیدلو بس تکبیر به شروع کی تهلیل به شروع کی ثم في هذا التكبير والتهليل إشارة إلى أن الكعبة ليست بمقصودة بالعبادة عبادت کې کعبه نه د مقصود د تکبیرات تهلیلات چوي معلومیږي د الله کبرای مقصود دلوي او شروع به مون نه کوي د سنې چالت وي ځلکه یو دوه رکعاته تحیت الوضو تحیت المسجد منځ کو معنا هغه ثواب به وږي هغه تحیت د مسجد حرام لا اله الا الله والله اكبر تكبير شو اللهم انت السلام ومنك السلام واليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام اللهم اسالك ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء لعهدك واتباعا لسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله وحده لا شريك له دا ټول دا کلمات ویل حلال دي
بس د الله پاک تعظیمی الفاظ چې کوم دي کلمات. دریم حجر اسود له ورشي ډایرک بلاندې کو شي التبا او کلاندې نه بری دي بارونه به شروع کی خو تواب به شروع کوي. تواب چیرې د حجر اسود نه شروع کیږي هغه خپل نشانات دي او برندو باندې لګولي سړی ته پته لګي د غزې د حجر اسود دی څنګه چلته ورسیږي نو بس حجر اسود طرف ته مخ کی او تکبیرات به وي تهلیلات او لاسونه به اوچت کې لګ څنګه چې مونږ وګونو ته اوچته وواله پیر باندې ورسېدلې به کچري چاته رش نو چاته در نظر نه رسیدلو مسلال شالتا حجر اسود مخکل کا طریقه به دای دوړو لاسونه به کېدا منس کې سردن نه خپلې کا او کچري دا نه کېدل نو بس به سره بلاس وروړه قدم نه کېدل ک کونټي مونټي در سره وغه وروړه کاغم هغه خپل کا کاغم نه کېدل بس به سری بشاره وته کو مخ کې ځه بس حتیم نه بار برتاو شدا سی برازي راضي حتی چې حجر اسود ته به را ورسیږي او شکر بدی وشي دلته به استلام کې او اولنی قسم بشان بنی چې هغه تکبیر کې وګونو ته لاسونو چت کې سره په ولا پیره کېو نو تش استلام بک یعنی لاس خلې به کغه کې د لاس لګول کونټي مونټي در سره واغه کنه وبستش لاسونو ته چت کا انده څه ته لازم پیږي به مخکې راځي ثم ابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله أغيد مخكي وكبر وهلل لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ذا كلمات كوي ورفع يديهما التكبير وررال بيدا غينا بس باستلام كي استلام بيانا مكللو قبل الحجر الأسود ووضع شفتيه عليه وسورة الاستلام لاندي أن يضع كفيه على الحجر ويضع فمه بين كفيه ويقبله إن استطاع فإن لم يستطع تسبيك كنا جعل كفيه نحوه وقبل كفيه بس أيضا سنة دي سكية بس لا سنة دي قلكي قال في النهاية استلام الحجر للطواف بمنزلة التكبير للصلاة بس سنجي حجر اسود ترارسي بس لك تكبير ويلي سنجل تراورسي دلو استلام بكي بل شكر كي بي او یو اذا حجر چې قیمت پورز برازي وله عینان ينظر بهما او جبب ينطق به او چا چې مخکل کړي د اسلامي کړي دغه برابا گواہی ور کوي د قیمت پر ازمانه خجي وقبله ان استطاع من غير يؤذي مسلما مسلمان ته ضرر ونه رسیږي ولقول عليه السلام لعمر يا عمر انك رجل قوي لا تزاحم على الحجر الاسود لا تزاحم مزاحمت مکوا د سینې چې زویب سری ته د نظر ورسی هغه چری څه خلوت دی مندلو بس به ټیک دی الا فاستقبله وكبر وحلل او به قاعده لیکلی ولئن ترک الايذاء واجب ترک د ايذاء دا واجب دی استلام د حجر سنت دی نو ته سنت د پر واجب څنګه پری دی ترک ايذاء معنی ايذاء کېتا الواجب لا يترك لتحصيل سنه دا قاعده د الاصل ان التحرز عن اذا اذى المسلم واجب اصول هدايه کې وي قدام ني خوخ درء المفاسد اولى من جلب المنافع ثم دوا ونت دسمبر مده کې ویلو منافع حاصله سنت طریقه ول د نظر کیږي دغه دفع وکا ثم اخذ عن يمينه استلام دی وکړو حجر اسود کې وځ به خي طرف شي دا طائف چې طائف څوک چې طواف کوي دا د کوم خیر طرف د دې طرف د مقام ابراهيم طرف باندې روان شي ما یل البابا او دا به استجام کړي واستجعر رداءه قبل ذلك مخکې بدینه کړي ام استباب ما استجامي ویل کنه استباب کې استبا چاته ویل کیږي صدر دې کنه دا به دې ګڅولي مخې تر واړی او د بل طرف به دی خي تخرن لاندې راتاو کی او به دې ګڅولي د بار به رواړی نو ګڅولي باندې به دوړه طرفونه راشي او دا خې ولې به ښکاری دا صرف طواف کې راخه او دا نه چې طواف ختم شوی به هم دې قلار کړی دې قصه ان شاء الله کو راځي رااله والاستباع رداءه قبل ذلك والاستباع لاندې الاستباع معنی لیکلې ده مرحل خي طرف
طائف چې څوک چې طواف کوي دا غي دی یمین د حجر نه یادې چې الټه طرف باندې راشي او که څوک الټه طرف را لې الټه طواف یو کو نو دم په لازمیږي فيطوف بالبيت 7 أشواط بس د بیت الله شریف نه و چکري وي ويجعل طوافه من وراء الحتيم نه خو به طواف کوي خجي ارکان د دې د بیت الله نه به کوي ارګرد بیت الله نه چکر وي دویم دا چې خپل به کوي که خپل فعل د خپل کوي او که د بل فعل د خپل کوي یعنی چا په غاړي کې نه ولې دی هغه څه ته وي سیکل شانچی کم از کم څلور چکر به وي اخري درې واجب دی ولني څلور د ارکان دي د طواف او درې پکې واجب دي شرایط وقت دی ورلا او هذا نور قصه به ويجعل طوافه من وراء الحتيم د حتيم نه بار طواف کوي د سره حتيم کې دن نشي بس خو دن کې نشي دیوالونه کړی دي وجه د حتيم چې کنه د کعبه حصہ ده نو طواف خو د کعبه نه ګر چا پیرا کې دا ګر چا پیرا نه شدن نه بګي ورالي دي حتيم ته حجرم وي بكسر الحاء وسكون الجيم لانه حجر من البيت منع منه تاسو قسم معلومه وی کنه خیات ساتي حتيم د کعبه نه دی ټول حتيم نه دا په مقدار د شپږ غزه شری غزونه لکشن زیاده عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث بتا سیادی امام بخاری په باب تړلې دیکھا چې کله یو جایز کار او خدای غي نشر جوړېدل نه به کې حتيم چې د کعبه سو نبی له سلام نکول ولولا حدثان قومك بالجاهليه کستا قوم د جاهلیت نه نوې راوته نو ما بدا کار کړی دی نوې راوته اوس به یو ګره کعبه بدلی راته مسپری خودله والبيت بني 5 مرات څو بیرې جوړ شوی 15 بیرې 5 مرات منته الملائکه یو ثم ابراهيم عليه السلام دعا به قریش په جاهلیت کې درې نبی له صلوات و سلام به ور سره کانی اوچتولو عبد الله بن زبير رضی الله تعالی عنہ جوړ کړو څلور شو عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث ولدل نو حتیم به کې راګیر کړل غټه کو او د ابراهيم عليه السلام کم قواعد دی غیم راخ کار کړیو ښا صحابه حاضرو څو شو څلور شو به چې کله دا قتل کړل شو شهید شو حجاج ابن یوسف قتل شهید کړلو نبی حجاج ابن یوسف دا بد غنل چې وس زما د دشمن کعبه دی قائمه بس وران کړه واپس ټول حالت باندې جوړ کړل تاسو راسي مرحل کڅوک په حتیم کې دن ور داخل شو نو بس دا تواب بد سره کوي دغه عمر تواب یې ونه شو د سوایا کله سره کې ډیره کده او صرف د غلط زین سره کیم کافی ده الګ ته بیګی کنه او سوال لري چې د حتیم د کعبه حصہ ده صاحب د هدایم دا سوال نقل کړي نبی که څوک د کعبه بزي حتیم ته ودرېږي مونږ کوي مونږ کیږي کنه وای نه کیږي عجیب خبره د کعبه حصہ ده او مونږ ورته نه کیږي په سوال پوه شوي جواب ادا دی مولوی صاحب دا قبله چې دا په نص باندې ثابت دا په تواتر سره ثابت ده مدسي وای دلیل قطعي سره ثابت ده قبله باغه کوم چې په دلیل قطعي ثابت دی هغه د کعبه د کوم موجوده حالت کې ده او د حتیم چې ده د قبله د خبر وایي ثابت ده نه رسي دې د وجنه قبله خو هغه چې په دلیل قطعي ثابت ده او د حتیم قبلته په ځنی ثابت دی لازم د قبله نشوله احتیاط دار چې تواب د اعتبار وشي او احتیاط دار چې منځ ته ونشي إن فرضية الاستقبال ثبت بنص الكتاب فلا تتأدى بما ثبت بخبر الواحد احتياطا والاحتياط في الطواف احتياط بالطواف كده حتيم نبار راشي كم ورسلنا ويجعل طوافه من وراء الحتيم ويرمل في الأشواط الثلاثة الأولى على قدري ولا نو چکرو کې برمل کوي رمل چاته ویل کېږي رمل بفتحتين سرعة المشي مع تقارب الخطأ
قدمونه لندن اخستل او مزل تیزول او دا ولیم د سیوال رواله د پهلوانانو نبی علیہ السلام د حضرت جابر رضی الله عنه کوم حدیث ته د حج په باب کې کی راضی کړ دي او قصه د سیوا چې مکی مشرکان ویل د یثرب د مدینه تبو لکه چې خراب کړی دي د سړی کا خو بنو تکتی ودرګه ترڅو چې مکمل نه لري شوی مکه نه نبی علیہ السلام دشمن ته بزوب نخ کاره کلند دار هدی نکاح کی د کتاب السیر کې دا قصه ده اس کوشش بدای دشمن ته قوت ښکار شي نبی علیہ السلام دا حکم کو د څه وکي ولي وای پهلوانی انداز باندې مزل وکي نو بس به خو قصه ختم شو له خبر هل له حکم لا جاری دي ان الحكم لا يزول بزوال السبب مدا قصه مخکې من کړي و یو بیره د جمعې د غسل په مسله کې مکړي و چې جمعې پر غسل څه حکم دی نو واجب نه دی یاد مو کنه اول د یو مسله ذکر کړي و د علت په انتفاع سره په ختمېدلو سره انتها سره حکم هم انتها ترسي علم کنه خو دغه علت خبره و د سبب نه ده سبب خو یو شډیر کې دی شي نو یو سبب نو ختم شو حکم نه ختميږي دا قاعده ده الاصل ان الحكم لا يزول بزوال السبب حکم دا په زوال سبب سره نه ختميږي وكان سببه دای سبب ورپسې وي وسبب الاستباع اظهار الجلد للمشركين او تاخذ حين قالوا اضعفتهم حمى يثرب مخکې راځي خجي ويمشي فيما بقي على هينته بقي څلور چکرو کې به حالت مانیږي ويستلم الحجر كلما مر به ان استطاع استلام بکی خلک رفع اليدين بنک یسر بولنی پیرکیو استلام لاس ور اورل دغه شان غمسا وغيرها ور اورل کني اصل لاس ورته مخامخ کول او غلاس چپ کول بس مخ کې تک دی ويختم الطواف بالاستلام تاسو رسي بدی استلام بولي کوي لان اشواط الطواف كركعات الصلاه دا چکر د طواف داسي لکه رکعتونه د مونږ څنګه چې هر رکعت د مونږ په تکبیر شروع کیږي دغه شان هر شوط په استلام شروع کیږي او رکن یمانی د حجر اسود د کنه د سره جوخ د کم دی د حجر اسود په خي طرف باندې کم دی غي رکن یمانی ویل کیږي نو مستحب د چې دغه استلام وکي خولای بین سره بلا سر سره لګول امام محمد رحم الله سنتیتم نقل لي باقي دوالو کې دا نشته ریکا ولا يسن تقبيل الركن اليماني تقبيل نشته ما تسول سر لاس ورول دي وګوري د بقيه دوالو ارکانو نه تقبيل شته نه استلام شته او د ركن يماني صرف استلام دي او د حجر اسود تقبيلم دي او استلام دي په مسله پوه شو هذه مخي رازي ثم يأتي مقام فيصلي عنده ركعتين مقام بيبقى مقام تورشي هلك مقام بفتح الميم شي دو دريدو زي تويلي كي قام يقيم مجرد ندا قام ولاړو مقام دو دريدو زي او بزمها مقام جري در اقامت نه باب فعلنا اقام يقيم اقامه اقامت خو یو ځای کو سیدلو ته ویل کیږي نو مقام اسم مفعول دی ما اسم ظرف مکان دی دو سیدلو ځای اقامت ځای ثم يأتي المقام فيصلي عنده ركعتين دو رکعات بوږي دا یو خبره مې ونکړه صاحب د هدايه وای تاسو لغه کې اته مجموعه به اته استلام شي ور شروع کی کول یو به بل دیم طواف کی بل وکړلو دریم کی بل صدرم بل بنظم شپغم ومي چې ورکو به وکړو نو مجموعه څو استلام شو ته هغه به چې کله لال شي مقام ابراهيم ته دوه رکعات منځو کې به دراشي بهم دی وکيو دغه سره نه جوړیږي به دا خبره کوم دوه رکعات منځ به وکي مقام ابراهيم کې او که مقام ابراهيم کې نو بس کوم ځای کې آسان ولته دی وکي اوې کچا د حرم کې کولم نه دي ضروري کچا بار وکړم کار پکېږي وهما واجبتان عند نظم بنظمانی واجب دي دا کچا پرې خود دم په لازمي وي ان صلى اللهم في غير المسجد او في غير مكه جاز مکه نه غیرم جایز دي لانه روي ان عمر نسيهما وصلىهما بذي تواكي کړيو
صاحب د هدايه وهي واجبه عندنا. وقال الشافعي رحمه الله سنه لانعدام الدليل الوجوبي. من وتوي ولنا قول عليه السلام وليصلي الطائف لكل اسبوع ركعتين امر صيغه والامر للوجوب. ثم يعود الى الحجر ورسول ده ويدمن بس به حجر تراشي فيستلمه لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين عاد الى الحجر. والاصل ان كل طواف بعده سعي. هذا قيد ذکر کړی دا هرغه طواف چې داغه نه پس سعی وي. توجه جی هرغه طواف چې داغه نه پس سعی وي د صفا مروه نو به يعود الى الحجر حجر ته بس کی استلام د پاره. لان الطواف لما كان يفتتح بالاستلام فقد السعي. څنګه چې طواف يفتتح افتتاحي کېدل په استلام باندې د سعي بم کیږي. بخلاف ما اذا لم يكن بعد وسعي کداغه نه پس سعي نه و وردا مسله د شولا که سعي نه و نو بس به د سر بر استلام کې او خبر ختم شولا په مقام ابراهيم کې نیمونو کو بس مخ کې بزيبه. وهذا الطواف طواف القدوم. هذا طواف قدوم بيلكي يودا طواف تحيم مرتوي لقام مرتوي اول واحد بالبيت مرتوي وهو سنه ليس بواجب. ده سنه دي واجب نه دي. وليس على اهل مكه طواف القدوم باهل مکه ما نشتمنا. لكن دو رکعات چې کیږي د کی بکار ده اسمه سنت ده چې قل ايها الكافرون قل هو الله احد سورت بکی ویلې شي. او دا کوم دو رکعات کیږي د په وخت مباح کې بکیږي. مکروه وخت کې به نه کوي انتظار بکی د ختمېدو د مکروه وخت د بارا. او کم فرض دو رکعات وکي د سار ټیم کې طواف کړو دا غیر بارا نه کافي کیږي. ثم يخرج الى الصفات بوزي به ور سره ګورو.